ته چې مور ته لاړه وی بچې ګویه خپله بچې ورته په جړا شوه لور ورته جاړي مور ترې تپوس کوي وایه بچیا تکلیف خو نشته وی زما ښځې ورته جواب کې وی نه مورې تکلیف نشته تاسو یادېږئ ګویه زما ښځې ته لوږه ډېره وه زما ښځې جواب ورکړه مورې ما د جنت تذکرې اورېدلې وې لیکن په لومبي ځل باندې مې جنتي کور ولیده چې هغه د احمد علي لاھوري رحمت الله علیه کور دی د ماما زما په ښځه باندې او په ناوې باندې لوږې او تندې تېرېږي زما محترمو لیکن کور کې مور ته حل نه وي چې مورې په ما باندې لوږې تېرېږي ګویا الله ما ته کتلي و هغسې ښځه یې راکړې وه زما محترمو په ښځه کې هم ډېر کمال و ډېر کمالي په تربیت د ماشوم کې د ټولو نه لوی کمال دا د مور دی زما محترمو مونږ تاسو که اوس وګورو اکثر میندې ماشومانو باندې محبت و مینه دومره وکړي چې هغه ماشوم بیا راپاسي دغې مور ته کنځل کوي زما محترم یاره بچې مې دی نو هغه بچې هر قسم ناروا کار کوي مورې وایي ماشوم دی نه پوهېږي زما محترم نو د مور تربیت ډېر لوی او احسن دغه لري د بچي دپاره د ما محترمو لیکن زمونږ د اکابرینو احمد علي لاھوري رحمت الله علیه فرمایي د خپلې نکاح خبره کوي وایي زه په مدرسه کې ناست وم زه یو فقیر طالب وم زما تعلق د سیکانو د کورنۍ سره ګویا زه خپلو کورنۍ والا پرېښیم خپلې کورنۍ والا ما سره بایکاټ کړی دی ځکه زه مسلمان شوی په مدرسه کې ناست وم چې کله وخت راغی یو سړی راغی یو بزرګ غوندې سړی راغی زما استاد ته وفرمایل حضرت زما لور پیغله شوې ده نکاح دپاره کس پکار دی وایي زه دارالحدیث ته طلباو دپاره راله وایي طلبا ودرېده زما محترمو وایي هغه مشر هغه بزرګ ما باندې نظر ولګېده محترمو وایي ما ته وکتل کپړې مې ډېرې کمزورې وې او زه ناست وم وایي زما استاد ته ووې حضرت دا طالب پکار دی د سره د خپلې لور نکاح کوم توجه به نه خرابوي الله هم خوشحاله وایي ما ته خپل استاد وفرمایل چې احمد علي نکاح کې ما وی حضرت نکاح ولې نه کوم خو ما فقیر له څوک راکوي ګویا ما سره خپلو والدینو بایکاټ کړی دی زما خو ګر او بار نشته ماله به څوک نکاح راکوي زما محترم وی ما ورته ویشته یو الله والا چې ته منتخب کړی و په ټولو طلباو کې په تا باندې ګوته ایښې ده چې دې طالب له دې مولوي صاحب له به لور ورکوم زما محترم پخواني خلک چې وو د هغې به د خپلو اولاد نکاحګانې د بزرګانو دینداره خلکو سره کولي اوس الله دې معافي وکړي مونږ که د خپلې لور نکاح کوو نو ګورو چې دا سړی څومره لوی بدماش دی دا څومره لوی سړی دی څومره مال دی ورسره څومره ګندګیر دی د ګندګیرو زما محترمه مونږ هغې له نکاحګانې هغې دپاره خپل اولاد پیشکش کوو زما محترمو پخوانو خلکو به دینداري کته اوس الله دې معافي وکړي مونږ مال ته ګورو ظاهري چې کوم د انسان شهرت ته هغې ته ګورو او پخواني خلک داسې وو چې هغې به نکاحګانې د الله والو خلکو سره کولي وایي ما ته استاد ووایي چې پلانکي ټایم باندې ستا نکاح ده ما سره د نکاح دپاره هېڅ نه و زه یو فقیر طالب وم یوه جوړه مې وه یو را سره لنګ و ما چې به کله کپړې وینځلې لنګ به مې واچو کپړې به مې ووینځلې طالبانو راته ووی احمد علي ستا نکاح ده تا سره د بدن کپړې مانه نوې کپړې نشته ما ورته وی ها کپړې نشته زه فقیر یم زما ګربار نشته زما کور نشته زما رشته دار اکابر مانا اقارب نشته ما سره کپړې د کوم ځای نه راسي او کاروبار زه نه کوم مدرسه کې ناست یم وی طالبانو راته ووی چې احمد علي دا شته کپړې خو ووینځه که نه نکاح دی ده وی ما کپړې د بدن نه ویستې لنګ مې واچو
گویا د خدای شان ته وګوره دا واقعه خپله بیانې وایي په دغه ورځ باندې الله گویا چې زه ډېر خفه وم وړیا ځوانورم نو وایي ما کپړې اچولې وې د نکاح ټایم هم مقرر شو هغه کپړې لمدې وې ما تار باندې ما نه هوا ته مې نیولې وې زنګولې را زنګولې مې ما وی ټایم را د نکاح را نه اوړي هغه لمدې کپړې مې په بدن باندې واچولې د نکاح ځای ته ورسېدم ټولو خلکو ما ته حیران حیران کتل زما سخرم ما ته کتل ما ته وی احمد علي ما نه د هغه بنده دی کپړې هم گویا هغه دي کپړې هم بدلې کړي نه دي لیکن هغه کپړې زړې وې نن هم هغه کپړې دي خو لمدې دي زما محترم هغه زما کپړو ته نه کتل هغه زما دننه وجود و زما سیرت ته او صورت ته کتل زما محترم وی نکاح وشوه ما سره لور رخصت کړه زما محترمو و ما د الله نه سوال کړی و چې الله زه فقیر یم زه خپل کور والا پرېښیم په ما رحم وکړه گویا د خدای ذات ته وګوره چې ما خپله ښځه خپله کور والا کور ته راوسته وی گویا زمونږ هیڅ نو زما محترم ابتدا کې خلکو طالبانو څه تحفې تحایف په هغې باندې به مونږ کار چلو چې وقت تیر شه گویا په ما او په ناوې باندې به لوږې تېرېدې زما محترمو لیکن ماله ناوې ماله جینۍ ماله ښځم الله والا را کړې وه وی کله چې وقت ډېر تېر شه میاشت برابر شوه کور والا مې خفه وه ما وی لوږې تندې پې تېرېږي خپله مور کره لاړه وی هلته چې مور ته لاړه وی بچې گویا خپله بچې ورته په ژړا شوه لور ورته جاړي مور ته تپوس کوي وایه بچیا تکلیف خو نشته وی زما ښځې ورته جواب کې وی نه مورې تکلیف نشته تاسو یادېږئ گویا زما ښځې ته لوږه ډېره وه زما ښځې جواب ورکړه مورې ما د جنت تذکرې اورېدلې وې لیکن په ړومبي ځل باندې مې جنتي کور ولیده چې هغه د احمد علي لاھوري رحمت الله علیه کور دی زما زما په ښځه باندې او په ناوې باندې لوږې او تندې تېرېږي زما محترم لیکن کور کې مور ته حل نه وي چې مورې په ما باندې لوږې تېرېږي گویا الله ما ته کتلي و هغسې ښځه یې را کړې وه زما محترمو په ښځه کې هم ډېر کمال و ډېر کمالي په تربیت د ماشوم کې د ټولو نه لوی کمال دا د مور دی زما محترمو موږ تاسو که اوس وګورو اکثر میندې ماشومانو باندې محبت و مینه دومره وکړي چې هغه ماشوم بیا راپاسي دغې مور ته کنځل کوي زما محترم یاره بچې مې دی نو هغه بچې هر قسم ناروا کار کوي مورې وایي ماشوم دی نه پوهېږي زما محترم نو د مور تربیت ډېر لوی او احسن دغه لري د بچي دپاره زما محترمو لیکن مور بویه